دم درود یو روحاني علاج دی. لکه موږ سره داسې مریضان راغلي چې هغه اکثریت ډاکټر فیل کړي دي. فیل نه زما مراد دا دی چې هغه لا علاجه کړي دي او خپله ډاکټرانو ورته ویلي دي چې یاره تاسو چې په دم درود پسې وګرځئ. کونړ نه راغلی یم د افغانستان او دغه تېره جمعه راغلی یم. د خېټې تکلیف مې خېټه به خرابېدله. دلته چې مولوي صاحب دم کړم د هغې سره وسخېم. فضل حسین هم نوم دی چې د ورسک نه راغلی و. زما یو ورور و د پیپړو بیمار و. 3 اپریشنه یې کړي وو چې ډاکټر له لاړو بل اپریشن نه یې هم ورته وویل. موږ ته چا وویل چې دلته استاد جي له راشئ چې موږ رالو د 3 ځله دم که انشاءالله هغه ښه شو. چې موږ ډاکټر له بوته ډاکټر وایي تاسو والا څه علاج کړی سم کړي. موږ یې چې صرف دم هم والا کړی دی او وایي دا خو انشاءالله بالکل ټیک ټاک شو. زیات جوړ شوي دي او په دې پیج کې ثبوتونه شته دی. نو هغه مریضان زیاتتر د رګنسا دي، د کینسر دي، د رسولو دي او د شوګر دي او خاص کر د زړونو مریضان موږ سره ډېر زیات جوړ شوي دي. موږ سره ثبوتونه شته دی. ګړه مې شوې ده د لاس پې زما پړسېدلي وو. دا پړسوب ټول ختم شوی دی. ما باندې به یو سالنډی راته چې زه به یې کې ډېر تکلیف کې وم. هغه د دم نه پس هغه نه دی راغلی. رحیم زه د ګلوزو نه راغلی یم. مخکې مې زوی ګرده کې کاڼی و هسپتال ته لاړو. ډېر تاوانونه مو شو خو ښه نه شو. بیا کاري صاحب له رالو دی په دم واچولو. خدای پاک ښه کړو. دم درود مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه په اشرف العملیات کې لیکلي دي چې دم درود دا یو علاج دی روحاني. لکه څنګه چې د جسم د علاج دپاره د تبې دپاره، یرقان دپاره، شوګر دپاره ډاکټران حضرات دوايانې ورکوي. نو دا هم دغه رنګ یو علاج دی. دم درود قرآن او حدیث کې د دې ډېر زیات یعنې هغه ثبوتونه شته دی. د هر قسم مرضتیا د دمولو دپاره کم از کم یو مریض 7 کرته چې دم وکړي نو د هغې تاثیر به زیات وي. کوم چې د قرآن او د حدیث نه ثابته دی. د ابو سعید الخدري رضی الله تعالی عنه په روایت کې چې کوم راځي نو هغه د معلومیږي چې دا 3 کرته هغې دا دم کړی و. موږ له زیاتتر صوابع، سوات، دیر، بنو او کوواټ نه په سوونو په زرګونو خلک راغلي دي او راځي. خو چونکې ما عرض مې وکړو چې اول چې چونکې سینجي نشته دی، سینجي بنده ده مکمل او جمع دی، ورځې لنډې تنګې دي، نو مریضان هغسې نشي راتلی. دم درود خپل شان دی چې د کم انسان طبیعت کې حساسوالی وي. بعضې داسې وي لکه ما عرض وکړو وختي د شوګر مریضانو دپاره کلونجي چونکې د خدای د پیغمبر د حدیث نه ثابته ده. نبی علیه السلام فرمایي چې کلونجی کې سیوا د مرګ نه د هر بیمارۍ علاج دی. او میتي دانه نو دا که د یو شوګر مریض په توګه د دوی یا تبرکن استعمال کی نو دا د شریعت یا د دم منافع او مانع نه ده. خیر د استعمالولی شي. مریضانو نه په خپله تپوس کولی شي. هېڅ چا نه څه ډیمانډ د شکراني نشته. مونږ یو 6 مرلي جومات روان کړی و. هغې دپاره مونږ یو څو جمعې چانده وکړه د خپل وس مطابق چې چا څه کړي. عوام په جومات ولګولې. اخري مونږ ته یو چت پاتې دی. نو په هغه چت کې مال یو سړي د نن نه یو 3 ورځې وړاندې 11,000 روپۍ راکړي دي. مونږ ایښي دي. نو دغه چت صرف پاتې دغې لوس یو 30,000 روپۍ جمع شوي دي او داسې 1,15,000 روپۍ خرچه پې باندې راځي. نو انشاءالله تعالی دا چت پاتې دی. دغې لپاره مونږ ټکه ټوکه چانده کوو او نور چا نه مریضانو تپوس کولی شي. چا نه د پیسو ډیمانډ نشته. چونکې د خدای په کلام کې ځان له یو عجیبه اثر دی او هغه اثر مسلمانانو نه چې انګریزانو غیردینو منو دی. موږ سره داسې مریضان راغلي چې بالکل د سره دا ثبوتونه شته ډاکټرانو له علاجه کړي دي او الله تعالی د دم درود په برکت باندې هغوی ته صحت ورکړی، شفا ورکړې ده. نو موږ دا پیغام ورکوو چې رونو هر ځای کې مستند عالم وي نو هغه له لاړ شئ. که بعضې ملګري دا وایي چې یاره زه په کور کې فاتحه ولې نه ویمه، په کور کې هم فاتحه ویلی شي، منه نشته دی. دا خو مونږ خلکو ته وایو چې وظیفې هم د دې دپاره ورکوو چې بی تاسو ځانونه دم کې. د جمعې په ورځ باندې زمونږ ټولو وروڼو ته دا درخواست دی چې د جمعې په ورځ کم از کم 9:30 ځان را رسئ. 9:30 او اخیری مریض چې 11 بجو پورې راغلی وي د جمعې په ورځ باندې دا د دم ورځ ده. او د خالی په ورځ د سحر د 8 بجو نه واخله
تر اخیری مریض تر 1 بجې پورې چې اخیری مریض راغلی وي نو دا 2 ورځې د دم ورځې دي او د زنانو د اتوار ورځ د سحر د 9 نه واخله تر اخیری مریض تر 12 نیمو بجو پورې چې اخیری مریض موږ له ځان را رسولی وي.